جی ناظرین السلام علیکم. ما غوښتل چیرې نن د پاکستان او د سعودي عرب د ولی عهد ترمنځ چې کومې خبرې شوي بیا چې کومه فیصله شوې ده نورې خبرې خو په خپل ځای باندې خو په دې کې د ټولو نه اهمه خبره چې کوم وه هغه په سعودي عرب کې د پاکستانیانو چې کومې مسلې دي هغه څه دي او آیا د جیل دا مسله یا نورې مسلې ځکه چې هلته کې دا ویل کېږي چې د کفیلانو کم کردار دی هغه ډېر زیات یو غیر انساني عمل دی د دغه کفیلانو دوی چې د مزدورانو سره څه کار کوي اکثر ته پیسې وخوري بلکې چې دوی نه پیسې واخلي یا بیا ول نه ورکړي نو بیا خو دوی په کفالت کې کفالت مطلب دا دی چې دا خو د دوی سره په غلامۍ کې نو بیا هغه پیسې ول نه ورکړي که چا کاروبار شروع کړي نو هغه کاروبار ته بیا واخلي او دغه شانتې که تو ته څه که ته سفارت ته ځې هم دوی د بیا تنګۍ دی زیاتې د سره کوي که ته د هغوی خلاف رپورټ کې حالانکه د هغوی سره څوک څه کوي نه شي نو دا وخت زما سره یو سعودي عرب کې یو عام مزدور بالکل لکه یو را دغه کې چې ته مونږ وایو د ده نه تپوس کوو چې یاره په سعودي عرب کې د پاکستاني چې کوم خلک دی او خاصه توګه مزدوران دي نو د دوی څه دغه دی او د دې فیصلې ته دی په کم دغه باندې ګوري نو دا احمد سعید دا وخت زموږ سره په لاین باندې دی. احمد سعید دا راته ووایه چې دا کوم فیصله وشوله د جیلونو نه راویستل بلکې زه دا چې هلته کې زیاتره څه مسلو سره ستاسو مخ دی په سعودي عرب کې؟ یاره جی بېشماره خلک په جیلونو کې دی او زیات تر د دې وجې د سعودیانو سره کار کړی دی پیسې نه ورکوي بیا یې کیسونه کړي دي هغو بیا عدالتونو ته تللي دي مطلب هغو پیسې نه ورکوي د هغې وجې نه بیا د هغو سره کیس کوټي جیلونو ته تللي په جیلونو کې پراته دي هغه ګورمنټ هغو دلته کې دغه کوي نه مطلب رالیږي نه چې هغوی راولېږي اکسیډنټ یې وشي هغه مسلې دي مطلب چې څو پورې کفیل ستانه یې راغلی هغه مسلې نه حل کېږي که فرض کا ډیت وشي هغه باډي د هغې پورې پرته وي چې د څو پورې سعودی نه یې راغلی یا په ده پسې کمې مخالفي یا نور څه قصې په کار د داسې ده چې دا مړی وشي چې کم از کم دا خو ډایرکټ دوی رالیږي که نه د مړي خبره ختم وي دا لکه بنیادي مسلې هم ستاسو لکه دغه دي چې یاره خو زه دا وایم چې په خاصه توګه د جیلونو په حوالې سره چې کوم دی په دې باندې که تاسو لږ رڼا واچوله چې هلته کې د دوی څه مسلې په جیل کې چې کله سړی لاړ شي هغه ته د وکیل او یا د جج سره د هغه څه دغه کیدی شي رابطه کیدی شي بېشمار مسلې راځي بل هلته کې پاکستاني د څوک د انسان په نظر نه ګوري انسانیت بالکل نشته که چا سره مسله را هم شي نو لکه د بالکل په ډېر کم نظر باندې کتی کېږي بل هلته زموږ کم سفیر چې دی هغه خبره نه اوري د هغه وجې نه لکه مطلب زموږ خلک ډېر زیات لکه د مشکلاتو سره مخ دی بس د الله په اسره چې څوک کفیل نه راغلی که فرض که دی په هره څه مسله کې دغه ته لاړ شي حوالات ته لاړ شي یا جیل ته لاړ شي نو چې ده کفیل نه راغلی د ده مسله نه حل کېږي کفیل په اهل اسانه راځي هم نه اکثر په بهر ملکونو کې چې دا کمې پورې دی کفیل نه راغلی نو هغې پورې دا جز چې کوم دی کړېږي بالکل چې خپله مسله دی په خپله نه شي چوټولی چې یاره مطلب هلته سړي ته ووایي چې یاره زما دا مسله ده زه خپله خبره په خپله کوم بالکل څو خبرې د غوږ نه ږدي خصوصي ډول د پاکستان چې کوم هلته کې اوسېدونکي خلک تللی دی او لکه مزدوري کوي مزدورکاره خلک دی بالکل ورته څوک لکه غوږ نه ږدي خبرې نه اوري ډېر په کم نظر ګوري خدای کې خو لکه ټیک ته که وکیل نشي کېدلی یا جج نشي کېدلی نو د پاکستان سفارت چې کوم دی د دوی هلته کې ستاسو سره څنګه روي د کله چې تاسو سفارت یا ستاسو داسې څه تجربه شوې ده چېرې ته سفارت ته تلې او د پاکستاني سفارت تاسو سره رویه څنګه پاتې شوې ده دې ټایم کې څنګه ده سفارې والا خو بالکل اړو دا وایي نه چې یاره دا پاکستاني دی هغو په خپله کوڅو په خپل دغه ناسي دا خلک مطلب ورځ لکه پاسپورټ رینیول زما په خیال چې لکه د ګنټې 15 منټو کار دی هغه په ورځ باندې نه کېږي چربان پاسي په نمبر کې ولاړي چې دا معمولي مسله ده نو دا نورې مسلې خو که هسې لاړ مونږ په خپله مطلب زه په خپله زما د کفیل سره لانجه راغلي وه ما ته زه سفارې ته تللی وم سفارې هېڅ قسمه زما سره څه مطلب دغه نه دي کړي ښېګڼې نه دي کړي واپس چې کفیل راغلی یم نو هغه بدماشي او کار خوره او لکه هغه دغه را باندې کړي چې ته سفارې ته ولې تلې نو سفارې والا بالکل زمونږ د خلکو اړو څخه دغه نه کوي
احمد تاسو د اقامې د خبره وکړله نو د اقامې د پیس حوالې سره زیاتره چې کوم دی هم دی وي چیرې لکه تاسو نه کفیلان زیاتې پیسې اخلي پیسې چې کوم دی 200 یا 300 وي هغوی د نه په زرګونو کې یا 1500 وي هغوی د نه په زرګونو کې د کال لپاره چې تاسو اقامه نوي کوئ وایي چې په دې کې د نه پیسې ډېرې زیاتې اخلي سرکاري پیس 750 یا 300 دسي او کفیل کې په 4000 15,000 د کال غواړي 10,000 8,000 دغه پکې د جداتي هم غواړي نو زمونږ د جزانان خلک چې کمال دي کې هغه په کال کې ل 7,000 روپۍ ځان بچت کړي اته کفیل غواړي د بل کال لپاره بیا مهنت او مزدوري کوي او ظلم زیاته ډېر زیات شروع دی لکه د کفیل خلاف چې کوم دی بنیادی شکایتونه تاسو ته صحیح که زه دا ووایم تاسو نه اسانه تپوس کوم ځکه چې تاسو ته لږه ګرانه د ما په خیال سوال باندې مکمل پوهېدل بالکل نشي زموږ خبره د څوک نه اوري فلپاین والا داسې یو ملک دی چې د هغو خپله خبره په هر ځای کې کولی شي سفاره بالکل مضبوطه ده چې په هغه حواله باندې چې هغو هر چېرته ورځي که پولیس ته ورځي که تانې ته ورځي نو هغوی خبره مني او خبره حل کېږي چونکې زموږ سفارت داسې ده چې لکه هلته که ته ورغلې نو لکه هغو خپل کم مراعات او دغه چې ورته عادي هغه کېږي او لکه چې په نوم سفاره ده نور لکه مطلب د چا دپاره څه خبره نه کوي نه کوي ده بالکل یا او اوس چې دوی دا کم د پیس خبره کړې چې یاره د پیس لکه 300 شو یا 380 شو ویزو والا 337 شو جی نو هغه هسې په خوله باندې دی لکه ګورمنټ پیس خو هم دقه وي خو کفیل بیا په دې کې تامیناتو ته انشورنس د هغې د میډیکلو لکه چې نیم یې قیسې دي هغه چې دوی جمع کوي او لکه 15-20 ته بیا هم دا شی رسي نو دوی هسې په خوله باندې وایي چې یاره دا به داسې وي خو هلته کفیلان چې کوم دي نو لکه په هغو باندې بیا د چا لاس نه رسي لکه د کپیل خلاف ویزه ډایرکټ پاکستاني ته یا بل ملکي ته نه میلاویږي چې یاره دا انډیا والته چا هر چا ته دي هغه کپیل ته میلاویږي کپیل بیا چې کوم دی هغه په مرضي ده چې په 10,000 خرڅوي په 15,000 خرڅوي صحیح سړي پورې کار دی سعید یو بله خبره ده چې یاره خاص کر هلته کې مړي وشي ما دا اورېدلي دي چې د مړو به هم اقامه نوي کول غواړي او تر هغه پورې هغه مړی هغوی نه ورکوي یا چې تر کومې پورې کفیل یې نه راغلي نو دا مړی چې کوم دی تاسو هم بهر نشئ وړلی یوه او بله وی چې د هلته د چا کاروبار نو هغه کاروبار د کفیل خوښه ده که کفیل وغواړي نو اینی ټایم هغه ته ویلی شي ته کور ته ځه او کاروبار دې زما شو بالکل دقه سي ده موږ په خپل نوم هلته هېڅ کاروبار څه شی نه شروع کولی که فرض کا یي کفیل اینی ټایم راتلی شي او هغه دغه کولی شي په خپل نوم کولی شي اخیستی شي یا د هغو په نوم وي او اکسیډنټ کې چې اکسیډنټ مړی وشي نو دا به د هغې که په ده پسې دلته کې پرچه دلته د مخالفه مونږ وایو چې که فرض که ده پسې یوه مخالفه د 100 ریال ولې نه وي خو چې هغه د نه جمع کړي نو دی نشي راوتی که پسې د نور څه مسلې ورپسې لکه د ګورمنټ څه پیسونه څه شی په اقامه چې حتی که اقامه ختمه وي نو بیا به اقامه نوي کوي نو هله به بیا مړی راځي مړی به هم اقامه نوی کوي بالکل چې مړی بیا به مړ دی اقامه به ورته نوي کوي که نه پروت کوي کپیل پسې به ګرځي آپ لکه خبره ده که فرض که هلته کمیونټي زموږ برابر وي هغو منډې تړلي وي ملګري څومره وي هغو وایي په خپل سر باندې خرچې هر څه چې په خپل سر کپیل نه بل څه نه ګورمنټ ضرب نه څه مراعات څه قصه نشته دا هر څه په خپل سر دي او که فرض که داسې نه وه څوک بې مور بې پلاره نو بس پروت پیل ډېره مننه احمد سعید تھینک یو ویری مچ احمد سعید موږ سره دا یو عام مزدور دی چې د تیرو لسو کالو نه په سعودي عرب کې کار کوي او تاسو واورېدل چې یاره وړې وړې خبرې دي خاصه توګه بنیادي مسله د ویزو د فیسو والا خو په خپل ځای باندې په جیل کې په خپل ځای باندې خو دا په لکونو پاکستانیان چې کوم هلته کې دي که دوی د جیل نه بهر هم دي نو د دوی مثال داسې دی لکه چې په جیل کې ژوند کوي تاسو دې اندازه واورېدله د کفیل دومره طاقت دی هلته کې چې یو سړی مړ شي په اکسیډنټ کې او د کفیل د ملک بهر یا نه اویلیبل نو که دی هلته کې میاشت پروت وي 2 میاشتې پروت وي تر څو پورې چې کفیل نه راغلي نو دا مړی چې کوم دی کور ته نشي بله خبره دا د عجیبه ملک دی
چې د مړي بم اقامه ریزیډنس ویزا چې ورته وایي مونږه هغه د مړي بم اقامه چې کوم دی هغه به نوې کې کني ته تر هغه پورې خپل مړی چې کوم دی هغه د سعودي عرب نه نشي بوتلی او دغه شانتې که چېرې پاکستانیانو هلته کاروبار شروع کړی دی او هغه کاروبار لږ ښه شي نو بیا د کفیل خوښه ده اني ټایم کفیل دا غوښتي شي چېرې تا ته وي بس ته ځه کاروبار دی ما ته پرېږده نو دې کې دا شولو د اقامې دا مسله شو نو زه دا ګڼم چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت خو دا خبره ډېره افرنټ اغستې ده خو د جیلونو سره دا کم جمدي پاکستانیان چې په سعودي عرب کې دي د دوی دا مسله هم چې کوم دی هلته کې ټیک اپ کول پکار دي چېرې دا خو په ورچوال د غلامۍ ژوند کې غریبانان مزدوري کوي خو د کفیل په غلامۍ کې دننه د کفیل خوښه ده که د کفیل خوښه نی نو ته مړ چې کوم دی خپل ملک ته نشي راوړلی ته چې کوم دی یو سړی به په اکسیډنټ کې مړي کفیل نی راغلی ښه نه وکیل شته نه دلیل شته نه عدالت شته هر یو شی چې کوم دی هغه د کفیل خوښه ده که کفیل تا سره هر څنګه رویه کول غواړي هغه د سره کوي شي نو ما په خیال زه دا ګڼم چې هغه ووایي چېرې زموږ نه فلپینان هم ښایي زموږ نه انډین هم ښایي بل د پاکستان سفارت نو دا زموږ بدقسمتي زموږ د سفیرانو یا د سفارتخانې اکثره عمله چې کوم هغه خپلو پاکستانیانو ته هغه عزت نه ورکوي کم چې نور خلک ورکوي د دې د وجې نه د دوی بیا صاحبان جوړ کړي نو دا به هله کېږي چې تاسو اواز اوچت کړئ دا و چې ما تاسو ته د یو غریب مزدور فریاد اورو چې هلته کې د جیل نه بهر د غریبانانو څه حالي هغه تاسو واورېدل